بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه يم ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین نن به مونږه سیروسس یا د جګر سوکړاو یا د جګر دا راټولېدو باندې مونږ خبرې کوو چې سیروسس څه شی دی، د دې کې د جګر کې څه تبدیلی راشي او د دې تشخیص څنګه ممکن دی او ولې ضروري ده چې د دې په ټایم باندې تشخیص وشي، ځکه چې که علاج مخکې وشي نو جګر بعد د سیروسس تلو ته مونږه بچ کو. ناظرین مونږه د جګر په بیماری کې فیټي لیور باندې خبرې کړې دي چې فیټي لیور څه دی، د دې څنګه تشخیص کیږي او د دې څنګه علاج ممکن دی. بیا مونږ په هیپاټایټس باندې خبرې وکړې، سوزشي جګر چې ورته وایي، هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی باندې مونږ خبرې وکړې چې دا څه دي، د دې تشخیص څنګه ممکن دی او د دې علاج څنګه کیږي. نن به مونږ سیروسس باندې خبرې کوو چې هغه ته جګر سوکړاو وایي چې دا څنګه کیږي، د دې څه وجوهات دي او د دې کې په جګر کې څه تبدیلی راځي. ناظرین دا لیور سیروسس دوه غټې وجې دي، یو خو د وایرسز مختلف وایرسز دي او یو بغیر د وایرسز نه هم کیدی شي. چې کوم وایرسز دي یا وایرل کازز دي هغه کې هیپاټایټس بی دی، هیپاټایټس سی دی او هیپاټایټس ډی دی. او څه داسې وجې دي چې هغه وایرس نه دي، وایرس نه بغیر دي. هغه کومې دي؟ هغه کې چې دی یو وجه دا د فیټي لیور چې جګر کې چربي جمع شي، هغه نه جګر سوکړاو کې دي شي. مونږ کتلې د کوم کسان زیات بهر ملکونو کې شراب نوشي زیات کوي، شراب زیات کوي، دا غي جګر راټول شي، هغه کې فیټي لیور جوړ شي او جګر راټول شي. خو د جګر کې د فیټ د چربي جمع کېدو لپاره الکول ضروري نه دی. بغیر د هغه نه هم جګر کې چربي راتلی شي، خاص تر چې چا وزن زیات وي، څوک وړي زیات استعمالوي، چا بلډ پريشر وي، چا شوګر وي، دا هم داسې کسان دي چې هغه جګر کې چربي راشي. او که د جګر چربي علاج ونشي نو هغه جګر سوکړاو کولی شي. د نه علاوه نور بیماری دي لکه اټومین هیپاټایټس دی، پرایمری بلیري سیروسس دی، هیموکرومیټوسس دی، ویلسن ډیزیز دی. دا ډېر مختلف بیماری دي موروثي، د دې نه هم لیور سیروسس کېدی شي. او پاکستان کې ټولو نه عام وجه چې د لیور سیروسس ته هغه هیپاټایټس سی دی، هیپاټایټس بی دی او فیټي لیور دی. دې تصویر کې دا یو نارمل جګر ښکاره شوی دی چې د څنګه ښکاری خپل نارمل شکل دی، د دې برس من کو وګوره، د ساخت وګوره، خ چمکي، خ سموث برابر، خرغونه مزدار. ټیک شو. دا جګر موږ دلته بیا لګټ کړی دی، دا نارمل جګر دی. کدي تاسو وګوره د دې رنگ کو وګوره، خپل چمکدار رنگ دی. د دې برکه دا سرفیس وګوره، یې بره مخ وګوره، دا خ مزدار چې دی، هموار دی، خ چې دی کنه دی کې صدا سي دانی معنی نشته. جبکې کلیور سیروسس جګر مونږ وګورو ناغي چې دی یو خدای سایز وړو کې شي، هغه لګ راټول شي. ملدا د چې هغه چې کوم بر سرمن دا یا بر چې دی کوم بر لهر دی هغه ټول پاغې دانی راوخی، هغه دانیدار شي. او داسې د دې رنگم چې دی دا ګوره بالکل یو ساده سیمپل رنگ دی، د دې رنگ ټول ګډ وډ شي. نو دې رنگم چې دی هغه دنه نه خراب شي. بیا کوم دا جګر وګورو، دا اوس ګوره د دې خول د پاره چې د نارمل جګر او د سیروسس جګر کې څه فرق دی. د دې نارمل جګر نارمل یعنی لګي سکټ کړي دا او دا خول دي چې د ننم کو ګوره خ مزیدار، سموث، هموار، خپش ارګنایز طریقې باندې د دې ټول دنه اندرونی ساخت دنه نه جوړ شوی دی. کدا مونږ وګورو د سیروسس جګر چې کومه کې سیروسس شوی دی، هغه نه پیس کټ کو دنه وګوره، د کې دانی دي، د کې ټول چې کنه غټي دي او د دې رنگم خراب شوی دی، د رګونم ټول ګډ وډ دي. نو دا په نارمل لیور او په سیروسس لیور کې فرق دی. کومنګ د دې غوخوالو ورکوټه غونډه بایپسي والو په مایکروسکوپ کې وګورو نو نارمل لیور یا عام لیور په وګوره خ مزیدار، خ دغه ارګنایزیشن شوی دی، د دې سیلز د دې خلیه خ مزیدار، خ خپل شکل کې دي، خ په ترتیب دي. جبکې دی خو کوو چې کوم دا سیروسس شوی دی نو هغه چې کوم سیلز دی هغه ټول چې دی ګډ وډ دی، هغه ټول اخو دی خو پراته دي او دا هغه ټول ارګنایزیشن خراب شوی دی. په دې شکل کې ګوري دا یو کرونیک هیپاټایټس دی، دا چې دی سیروسس شوی دی، د کې دانې راوته او دا هیپاټوسولر کارسینوما یا د جګر کینسر کې جوړ شو. دا سیروسس رو یو مرحله نه بر مرحله ته ځي. څنګه چې ما تاسو ته وایي چې دا نارمل جګر چې دی سیروسس ته په یو ورځ کې نه ځي، د کې میاشتې نه بلکې کلونه پکار دی. او دا یو مرحله وار طریقې باندې ځي. لکه دا اوس نارمل جګر دی، دین اول فایبروسس شي، اول د کمې درجه فایبروسس بیا زیات شي، بیا انتهایی درجه ته لاړ شي، بیا سیروسس جوړ شي. خبره زما مطلب دا دی چې زموږ سره کافي ټایم وي چې موږ د دې تشخیص په شروع مرحله کې وکړو نو د دې علاج کولی شي او جګر د سیروسس نه تلو ته بچ کولی شو.
دا بیا دغه پوینټ ښیي چې که د جګر دا نارمل جګر دی دې کې دا د دې پړسوب راغلی دی دلته د دې فایبروسس شو دلته سیروسس شو نو دا ټول ټایم دی چې کدی کومه علاج کو نو موږ جګر دا سیروسس نه او د جګر کینسر نه بچ کولای شو نو به تاسو ځین کې راځي چې د دې تشخیص څنګه ممکن دی یا دا موږ څنګه معلومول شو چې آیا د چاته لیور سیروسس شوی دی یا نه دی شوی نو یو طریقه خدا ده چې ته بس خېټه وسیرا د وې ګوره چې دې کې دانشتا کنيشتا خو خېټې دې د پرمګ نسین مونږ سره داسې ټیسټونه شته الټراساوند یو عام ټیسټ دی هر چاته دې پته د الټراساوند څه شي دی چا ډېر کسانو بکړی وي چا به معدې درد لپاره کړی وي چا به د ګردې درد لپاره کړی وي چا به ګیز لپاره کړی نو په دې الټراساوند باندې د جګر بهر نه پته ولګي چې آیا د بهر نه د دې سرفیس څنګه دی آیا څو غټه موټه خو پکې نشته دی د دې ساخت څنګه دی د سایز څنګه دی او بیا بل فایبروسکین دی دوم د الټراساوند غوندي ټیسټ خودي کې دا کمپیوټر کیمرا دا چې دی دنه تصویرونه اخلي او دا موږ ته ښیي چې آیا د جګر دنه نه خو خراب شوی نه دی دنه نه خو راټول شوی نه دی لکه څنګه ما تاسو ته وی الټراساوند دا تاسو ته بهر نه خبره کوي چې بهر نه یا جګر داسې نارمل دی یا داسې راټول شوی دی او فایبروسکین چې دی دا د نن نه د تصویر خې کله نه کله بهر نه جګر بالکل نارمل ښکاری وګدنه نه تصویر والی نو هغه موږ ته وی چې دی کې فایبروسس او سیروسس جوړ شوی دی نو د لیور سیروسس تشخیص ډیر آسان دی ډیر په طریقه کیږي او په کار د چې چا کې دا ریسک وی چا کې دا شک وی چې دی کې جګر سیروسس کې دی شي نو د خپل الټراساوند او فایبروسکینو کې چې پته ولګي چې آیا دا سیروسس خو جوړ شوی نه دی فایبروسکین چې کله موږ ته ویلیوز راکینو دا غي ویلیوز موږ په سلور مین په ګروپس کې چې مکو گرین ګروپس هغه دی چې چا کې جګر بالکل نارمل دی یلو هغه دی چا کې چې فایبروسس شروع شوی دی اورنج هغه دی چا کې چې فایبروسس انتهایی درجه ته تل دی او سور هغه دی چا کې چې سیروسس شوی دی نو ځین څنګه چې ما تاسو ته وی چې لیور سیروسس چې دی دا د یورز کې دونکو بیماری نه دا چې دا په کلونو کې دا د نارمل جګر چې دی هغه سیروسس ته بدل شي او موږ سره کافي ټایم چې موږ د دې علاج کو او جګر د زیات خرابېدو نه موږ بچ کو خو دې لپاره ضروری دا چې د تشخیص په ټایم وشي او تشخیص لپاره پکار دي چې کوم تشخیص طریقې دی او تاسو ډاکټر ته لاړ شي او هغه د دې تشخیص وکړي ځکه که سیروسس تشخیص ونشي نو بیا د دې مخکې ډېرې پیچیدګۍ راتلی شي او موږ راتلونکي ویډیو کې ډیسکس کوو او د دې پیچیدګۍ کافي دي او د دې نه د مرګ هم خطر ده